أيها المستمعون، فأما الآن فنختم هذا اليوم المبارك بدعاء رجل أحببناه في الله قد سكن قلوبنا بحكمته وتقواه، ومعلمنا وراعينا وشيخنا ومربنا ومؤسس هذه الجامعة المباركة الشيخ الفاضل أبي عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله. ندعوه ليرفع أكفه بالدعاء ويختم هذا المجلس بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما محترم معزز الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول د ایمان په خوشحالو خوشحاله کړي، او الله سبحانه وتعالى دې زمون ټولو خاتمه په خیر کې. ما محترم و معزز علماء کرام و سمعین تر اوسه پورې ډېرې خبرې وکړې، هر پهلو باندې چې کوم دی نو خبرې وکړې، دا بس خو ما ته اوس خبره هم نه راځي، خو دوی وایي چې ټول وکړه. زه تاسو ته صرف یو درې خبرې کوم. اوله خبره زمونږ د بچو ته کوم چې نن فارغېږي هغوی ته صرف دا وایم چې د علم دپاره درې افته دي، لوی لوی درې افته. که تاسو د دغه دریو څیزونو نه ځان بچ کړو انشاءالله تاسو به د علم د آفت نه به بچ شئ، او که دغه دریو څیزونو نه ځان بچ نه کړو بیا به په آفت کې اخته یو.
اول افت د علم د پاره کبر دی ځان اوچت ګڼل امام شافعي رحمت الله علیه فرمای چې دا علم درې قسمه دي درې لیست دي اول لیست کې چې څومره انسان راشي او زده کې نو هغه دا غني چې بس ما نه زیات پوی څوک نشته دی که زه یم خو زه یم نو لہذا د کبر رمضان ساتي لوی نه بس غان ساتي او خود نمایی نه او تکبر دی نه بزان ساتي دیم چې کم دی نو حرص دی حرص نه ځان ساتي تمه نه ځان ساتي تمه او حرص یو شي د تمه درې حرف دي درې واړه خالی دي په باندې نقطه نشته ده میم باندې نقطه نشته ده عین باندې نقطه نشته څنګه چې دا لفظ د نقطونو خالی ده دا رنګ تخپل زړه د تمه نه خالی کا دا څومره چې بدعات او شرکیات او غیره کېږي دا صرف د تمه د وجه نه درگاهونو والا تمه چې موږ ته د کم نه شکرانه راشي مولیانو ته تمه چې تر سایه به راشي ماښامین دغه څه ورته وایي جمعې شپه به راشي پلانې به راشي دنګلې به راشي د دې تمې د وجه نه چې کم نه نو دین ظاهر نه کې دین پټ شي مونږ یو ځای ته تللي د سوات کې الله دې مغفرت نصیب کړي شیخ عبدالرحمن صاحب چې هغه حجرې ته ورغلو چنار لاندې خان صاحب ناست و مونږ چې ورغلو هغه ویل یاره پخوا به ملایان ویل غټه پاګې به تړلې وي او لوی لوی لوستړې به وي او لوی لوی کپړې به وي مونږ به د لرې نو پېژاندو چې ملا صاحب را روان دی اوس تاسو اوس خیر پړه په ملیشې جامې هم دی هېڅ هم نشته مونږ خو پوله پېژاندی چې ملا راځي نو شیخ عبدالرحمن رحمه الله وویل دغه وجه دی چې هغوی ځان ښکاره کړو دین یې پټ کړی و ځان یې ښکاره کړو دین یې پټ کړی و مونږ الحمدلله دین ښیو خلکو ته او ځان هم پټ کړی دی نو لہذا د حرص نه ځان ساتئ تمه به نه کوئ ځکه که تمه او حرص هم وکړو بیا دین نه شئ بیانولی دا اوس زمونږ یو ملګري ته خبره وکړو اوس ما ته هېر دی چې څوک و د سوات کې پادخیله یو ځای دی هلته یو عالم و عبدالستار یې نوم و الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي که مړي او که ژوندی وي نو الله دې حفاظت وکړي هغه به ویل چې بس زه موحد یم او ما شیخ طاهر صاحب راوستی دی پنجپیر مولوي صاحب شیخ شاپور صاحب مې راوستی دی او بس زه داسې یم او داغسې یم عبدالرحمن مولوي صاحب ورته وویل دا ووایه چې دلته اهل حدیث شته او که نه وایي نه بس زه یم که نه وایي یو ساعت بس بیا تپوس کوي چې دا څنګه وخت تېری وایي په حکمت وخت تېری ووایي د خلکو سره په حکمت وخت تېرو بیا ورته ویل دې کلي کې څومره وخت تېر کړی وایي 10 کاله بیا ورته وایي چې هلکه د دې حکمت څو کاله کورس دی د حکمت څو کاله کورس دی 2 دی 3 دی 5 دی 10 دی څو کاله کورس دی چې هغه د کورس مطابق موږ هم کار کوو هغه ویل صاحب دی خو ته ما ویل چې هلکه تا 10 کاله تېر کړو پنجپیر مولوي صاحب دې هم راوستو شاپور مولوي صاحب دې هم راوستو او یو کس دی اهل حدیث نه کړو
30 کاله دا لوی عمر دی په دې کلي کې تا 30 کاله تېر کړل یو اهل حدیث دې پیدا نه مقصد دا دی چې هغې تمه وي د مقتدیانو نه د خلکو نه د تمې د وجه نه چې کوم دی نو خپل حق نشي بیانولی دریم د علم چې آفت دی هغه حسد دی یو بل سره به حسد نه کوئ کینه به نه کوئ ما چې څومره تجربه کړی دی او شیخ نور احمدین صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړو اشاره نه چې بس صراحت یې وکړو چې څومره حسد او کینه چې علماو کې دي د امیانو کې به دومره نه وي لہذا د حسد نه به ځان ساتئ حسد به نه کوئ چې د علم باندې عمل کولو غواړئ دا درې واړه څیزونه د علم باندې د عمل کولو نه مانع دي کبر طمع او حسد دیمه خبره زه خپل عوام ورونو ته کوم چې نن سبا فتنې ډېرې دي خاص کر د مال فتنه که عالم دی که جاهل دی ملا دی که طالب دی تاجر دی که هر څوک چې دی دې خبرې ته خیال نه کوي چې دا مال چې زه راځي ما ته حلالو نه راځي او که د حرامو نه راځي بس پیسې په کار ده چې پیسې راشي حلال او حرام ته دعا نه کوي د دې وجه نه دروغ هم وایي ملاوټ هم کوي غش هم کوي هر څه کوي د خپلو وروڼو ته عوامو ته زه دا اپیل کوم زه خواست کوم چې د حلال خوراک کوشش وکړئ نو په دې حلال خوري سره الله سبحانه و تعالی ستا په مال کې بم برکت اچي ستا په اولاد کې بم برکت اچي ستا په دین کې بم برکت اچي ستا په عمر کې بم برکت اچي دریمه خبره دا ده خپل علماء کرامو ته او تبلیغیانو ته حاجیانو ته دا خبره کوم چې ته په خپل حج باندې په خپل تبلیغ باندې په خپل علم باندې غره کېږه ما ته دا خیال مه کوه چې ما خو ټول عمر په مدرسه کې تېر کړی دی مدرسه مې جوړه کړې دی دومره طالبان مې روزلي دي دومره چې کوم دی نو خلک دغه شوي دي ځکه الله وی وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون یو ورځ داسې ده چې د الله تعالی د طرف نه به ما او تا ته داسې یو خبره ظاهره شي چې مونږ به وهم او ګمان نه عبدالعزیز تا خو ویلي چې ما ډېر مدرسه جوړ کړی دی جامع سلیمې جوړ کړی وګوره تا دا کار کړی دی وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فلانیه تا وایي ته ډېر حاجي صاحب شل حجونه مې کړي دي وګوره تا دا کار کړی دی مقصد دا دی چې هر یو نیک سړی چې دی هغه دې دا په دې باندې غوره کېږي نه چې زه نیک یم زه ښه کار کوم زه چې کوم دی نو د دین کار کوم ځکه چې ورځ د قیامت کې به الله سبحانه وتعالی داسې یو خبره درته وړاندې کړي چې زما بنده تا دا کار کړی او بیا به زمونږ هلته دغه نه وي لہذا زما محترم معززو که طالبان یا عالمان کېږي اوس فارغېږئ تاسو ته هم دغه وصیت دی
چې علم که خورول غواړئ علم باندې عمل کول غواړئ نو د دې درې څیزونو نه به ځان ساتئ کبر به نه کوئ حرص به نه کوئ او حسد به نه کوئ تم او حرص یو شی او عوام ورونو ته اول زه خپل ځان یادم چې د حلال خوري خیال وساتئ ځکه چې قیامت په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس به راشي مونځ به هم کړی روژې به هم نیولې زکات به هم ورکړی تهجد به هم کړی حج به هم کړی هر څه به راکړی ولیکن ضرب هذا واکل مال هذا دا یو سړي ته به پړک ورکړی د یو سړي ابروریزي به کړی د یو سړي مال به خوړلی نو ستا دا نیکیانې زما دا نیکیانې به واخیستی شي دغه خلکو ته به ورکړی شي چا سره چې ظلم زیاتی کړی دی که پوره شو خو مسکین پاتې شو که پوره نه شو نو د هغې دا ګناهونه به راواخیستلی شي په ده باندې به واچولی شي لہذا د حرامو نه ځان وساتئ او د حلال خوري خیال وساتئ او بل ځان ته دا وایم او تاسو ته هم دا وایم چې په دې باندې مه غره کېږئ چې زه حاجي یم زه عالم یم زه طالب یم ځکه چې قیامت په ورځ به داسې یوه خبره الله پاک موږ ته پېښ کړي چې زموږ وهم او ګمان کې به هم نه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. وبعد أن تلذذنا بكلمات العلماء والمشايخ